په کومې معاشرې کې ناپ تول کی کمی وي، کومې معاشرې کې چې نااهلو ته اختیارات ورکړی شي. ویلون معنا دا دی چې دغه معاشرې بیا څه علاج نشته دی. دغه معاشرې علاج په مونځ باندې نه کیږي، دغه معاشرې علاج په زکات باندې نه کیږي، دغه معاشرې علاج په دعاګانو باندې نه کیږي، دغه معاشرې علاج بیا په جماعتونو په مدرسو باندې نه کیږي، په ګیرو په تسبو باندې نه کیږي، په کپړو باندې نه کیږي، په الله او لبیک باندې نه کیږي، په حج عمره باندې نه کیږي. دي ته ویلون وی. ویلون لا علاج تباهی دا للمتوففین، هغه معاشره د پاره چې پاغه کی کمی بیشی باقاعده تجارت او کاروبار ګڼل کیږي. ایزانو د تطفیف کی نور شي نه دا شامل دي چې ته خپل عیب نزان نه خبروي او د بل عیب پسې لګیای ډکی وه. دي ته هم ویل للمتوففین وای. اندرګي ایزانو چې بل کس نه ته عزت او تعظیم غواړي خو خپل د بل چا عزت او تعظیم ته نه کوي. دي تم ویل للمتوففین وای. ایزانو اندرنګي چې ته یو ځای کې ستا سرکاري تنخواه ده الته تنزه یا پورا کار نه کوي او تنخواه اخلي. دي ته هم ویل للمتوففین وای. الیکشن کې خلک یو وعده کوي پارلیمنت کې ناست وي چې موږ به دغه کار کوو. استاد مدرس هغه یو وعده کړی ده. الله رب العزت دلته اجتماعي خبره کوي ویل للمتوففین کی چې کله بدعهدی او ناب تول کی کمی او بے صلاحیت خلق ته اختیارات ورکول د دې معاشره عادت او پریکټس جوړ شي، نو بیا ویلون داسې معاشره بیا څه علاج نشته دی. یا د خدای عذاب دی او یا پکې بغاوت او انقلاب راځي. د خدای عذاب هم دغه قوم علاج دی او دغه سی ریاست د درنګي نظام خلاف بغاوت کول هم د انصاف تقاضا ده. نو کوم قوم چې عهد ماتوي هغه قوم چونکه بیا د پولیس احترام نه لري، هغه ته پته ده چې دا څومره خیانتګر دی. هغه د فوج احترام نه کوي ځکه هغه ته پته ده چې دا څومره حرامخور او ظالم او زناور خلق دی. هغوی ایزانو بیا د استاد احترام نه کوي، هغوی ته پته ده چې استاد مو بې کرداره دی. ایزانو هغوی بیا د دې شیونو احترام نه کوي. نو بهر قوم نه بهر طرف نه دشمن بیا راشي، داسې خلک بیا خپل الایکار وګرځوي. دنه نه پتا کې بغاوت راپورته شي، ندید وجنا دشمن د پاره د پورا قوم د یو تر نواله ثابت شي. زب ولې داسې قوم د پاره داسې ریاست د پاره ز خپل وینه ورکوما، کوم ریاست چې زما په وینه باندې پالي. ما ته وی چې ته تعلیم حاصل کا، ما ته وی ته ماستر وکا، ما ته وی چې ته یو بل ماستر وکا، ما ته وی ته یو بل وکا، بیا ما ته وی ته ام فل وکا، بیا ما ته وی ته پی ایچ ډی وکا، بیا ما ته وی چې ته کالم نگار جوړ شه، بیا ما ته وی ته قابل جوړ شه. او په خپل رواني مسلط هغه خلک کړي دي چې نه پکې قابلیت شته، نه پکې عقل شته، نه پکې شعور شته، نه په دنیا نه خبر دي، نه آخرت نه خبر دي، او نه ایزانو د دنیا او د آخرت د تقسیم څه تصور لري. نو مونږ په تعلیم باندې ورلګي کړي بیا او دا ټول خلک که تعلیم یافته دي که غیر تعلیم یافته دي او دا بیا غلامی کوي د بلاول او د بختاور. سبحان الله. زمون قوم کې به کله شعور راسي، دغه نفرت د دوی په سینې کې موجود دی او ما ته پته ده دغه نفرت به کله ډس کوي. دا به د پاکستان په ورځ کې ډیره توره شپه وي خو هغه به ان شاء الله روخانه سحر ضرور راتلو کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم قوم کې عهد شکنی کیږي، خلق نوکری کوي، خو څه د پاره چې نوکری د پاره تنخواه ورکول کیږي هغه کې هغوی کمی بیشي کوي، نو داسې قوم باندې دښمن مسلط شي. دویمه خبره، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم قومونه د آسمانی آیین په مقابله کې د خپلو خواهشاتو پیروي شروع کی، نو داسې قوم به په فقر، افلاس او په قرض کې مبتلا شي. نفس تا کم طرف ته بولی. ایزانو زه جوور تفصیل طرف ته نظم جگه چې دغه مضمون په خپله یو اوږده سلسله لري. زموږ مقصد دا دی چې دغه حدیث منګ د ویل للمطففین دغه صورت د تشریح په تناظر کې پیش. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریم داسې مرض چې په قوم کې پیدا شي نو هغه قوم به تباہی و هلاکت سره مخامخ کیږي. هغه څه دی چې په کوم قوم کې زنا او اغلام بازی کثرت وي، اغلام بازی او د زنا کثرت وي. په کوم قوم کې به د زنا کثرت وي؟ هغه قوم کې به د زنا کثرت وي چې واده د پاره اسباب ورته مهیا نه دي،
ځکه چې هغه غریبان دي. چې غریبي مسلط شي نو بیا واده کول هم ګران شي. واده کول ولې ګران شي؟ چې څوک تا ته لور درکوي هغه تا ته وایي په ټایم پسې ولیکه. نه یو طرف نه د جهیز مطالبه وي او بل طرف نه د پټي او د ګاډي مطالبه وي. تاسو اندازه ولګوئ نه دا رشته شوله او که کاروبار شو او د دغه مقدس رشتې بنیاد چې کاروبار وګرځي نو دغه رشته به کامیابه وي او که ناکامه به وي. د رشتې په معاملې کې عزیزانو چې مونږ کله خاندان پرستی هم وګورو که نه چې یاره لور مو دا بالغه ده دا ورکومه پلنګی قابل دی خو زما خاندان نه بهر دی یاره سب امریکې ته راولم د خپل طبي ورکم زه نه هغه دلته راشي لور خو هسې خوشحاله ورسره نه وي په خپله هغه سړی موږ دپاره د شرمندګي باعث وګرځي د شرمندګي باعث راته وګرځي ځکه موږ ورته دا خیر کړي چې زموږ دا خیر د زموږ وراره ته ورسي زموږ دا خیر د زموږ خوري ته ورسي زموږ دا خیر د زموږ ترزوي ته ورسي. په بعض شیونو کې عزیزانو ضروري ده چې ته قابلیت وګورئ چې یو سړی ډیزرو کوي او که نه کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم قوم کې زنا خوره شي هغه قوم به حادثاتو او هلاکت سره مخامخ کیږي. نه زموږ قوم کې عزیزانو پاکستان کې واده کول ډیره ګرانه خبره ده. نو بیا د انسان بچی پیدا کېدل هم اسانه خبره نه ده. په داسې قصو باندې خلک واوري عزیزانو. نور خو پرېږده چې هلته په خپل فیملیز کې د دغه ګناه چې کوم آفت خور دی هلته وجه دا ده چې سړی واده نه کوي او په جوائنٹ فیملی کې خلک اوسېږي کورونه ځان ته جدا کولی نه شي. نه څه وخته پورې خو زمونږ مور خور موږ ته ښکاري هغه نه وروستو بیا زه ورور هم واده وشي د هغه لور وشي د بل ورور واده وشي د هغه زوی وشي او بیا تره دی هغه واده وکړي او د هغه بل زوی وشي او د هغه تره زوی او بل بچی وشي خاندان زیاتېږي او موږ ورته کورونه نه زیاتوو. سوال دا دی چې ته فرشته یې که انسان یې د زنا ماحول ته په خپله برابروې او که نه برابروې. بل طرف ته موږ وایو بچیو ته به زموږ رزق الله راکوي ته اورې نو بچی شپه ورځ ته راوړه کال په کال بچی راځي خو د تربیت ذمه ته نه اخلي. بچی د راځي خو د هغه حق ته نه ورکوي. یو کمره م ورته جوړه کړه کمره ورته نشم جوړولی. ودونه سړی وکړي هلته به تا ته 15 کاله انتظار کوي او د بیا ته خلیجي ملکونو ته راشه څه کسان 3 کاله وروستو راځي څه کسان 2 کاله وروستو راځي څه کسان پکې 15 کاله هم تیر کړي او بعض یاران داسې دي چې هغه امریکا یورپ ملکونو ته په داسې ویزې باندې تللي چې واپس تللی نه شي نه هغوی خپله ښځه هم قربان کړي د شلو کالو دپاره خپل بچي او لوڼې هم قربان کړي او د ده چې کله مخ باندې کوړي تې راوورېږي نو بیا دی لاړ شي خپله لورې نه پېژني خپل زوی نه پېژني. عزیزانو دا به څه ژوند وي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دویمه داسې ګناه چې په کوم قوم کې خوره شي نو دغه قوم بیا لا علاج مرض کې مبتلا دی. چې کوم قوم کې ناپ تول او د خیانت مرض خور شي نو داسې قوم باندې به بیا قحط راځي. عزیزانو د دوی باغونه به وي د دوی فصلونه به کېږي خو دوی ته به برکت پکې نه وي او دوی ته به څه فایده پکې نه وي. بې موسمه بارانونه کېدل مځکه تا سره وفا نه کوي. دلته مونږ ګورو عزیزانو کله کله مونږ دوباره مخ پسې واړو چې د کیلې وګورئ چې سبحان الله کیله شروع کېږي او بیا ختمیږي نه. سبحان الله پیاز چې دلته وګورئ مطلب کومه سبزي زه تا ته حساب کوم سړی وایي چې یاره دا زموږ قوم سمود او د عام دور کې راغلي عاد دور کې راغلي که څنګه. نو عزیزانو مځکه بیا تا سره وفا نه کوي اوبه تا سره وفا نه کوي موسم تا سره وفا نه کوي هوا تا سره وفا نه کوي بچیم تا سره وفا نه کوي ښځه ته هم وفاداره نه وي. دې د وجې نه چې ته ښه سړی نه یې دې د وجې نه چې ته په داسې بیماري کې مبتلا یې چې هغه بیماري په معاشري کې خوره ده نو که ته ښه سړی هم وې ستا انفرادي خواله تا ته برکت نه درکوي ستا انفرادي خواله تا ته حفاظت نه درکوي نجات نه درکوي ستا انفرادي خواله تا محفوظ نه ساتي. ځکه په قرآن کې راځي چې واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه هغه ګناهونه هغه فتنو او ازمایش او صورتحال نه ویریږي د کوم صورتحال نتیجه چې صرف هغه کسانو انګړ ته نه راځي کوم کسانو چې ګناه کړي ده بلکې داغه نتیجه په ټول قوم باندې تقسیمیږي. نو که ته ښه سړی هم وې ته ښه عمل بیا نشي کولی ځکه چې ته په اجتماعي ګناه کې ملوث یې اجتماعي ګناه کې ملوث یې. نو عزیزانو دا ټولې خبرې چې ما وکړلې او که زه لږ جذباتي شوم الفاظ مې سخت و دا زه د پاکستان په تناظر کې کومه موږ یو فرسوده موږ یو شیطاني موږ یو طاغوتي معاشري کې ژوند تېرو. عزیزانو په داسې معاشري کې ووټ اچول عزیزانو درته وایم دا ګناه ده ګناه ځکه ته دغه سیستم سپورټ کوي
په داسې معاشري کې مولا سپورټ کول هم ګناه دی چې هغه دغه نظام د بقا دپاره قرآن و حدیث استعمالوي. په داسې معاشري کې بغاوت کول، په داسې معاشري کې اعراض کول، داسې معاشرې نه براءت اعلان کول، دا د قرآن او د حدیث حکم دی. او دغه شی موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ښکاري، ځکه چې هغه ته ابو جهل، عتبه، ولید، مغیره، عاص بن وائل دعوت ول ورکړی و چې راځه تا ته موږ صدارت وزارت درکو. خو پیغمبر ورته فرمایل چې نه، ځکه پیغمبر مطمئن نظر دا وایي چې دا ټول سیستم ګنده دی، ګندګي پس باندې ته صفا کوي. ناغه دا منظور نه کړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پنځمه ګناه چې کوم قوم کې خوره شي، کوم قوم چې هغه د مسکینانو د غریبانو حقوق نه دستکش شي او د غریبانو څخه خیال نه ساتي، بس داسې معاشره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې معاشره لکه څنګه یو میوه پخه شي او که څوک یې راونه شو کې راغورځېدلو ته تیار وي که نه، بعینه داسې قوم تباهي سره مخامخ دی. که ورباندې طوفان راوړو دی خو هسې لاړو، که بل قوم ورباندې حمله وکړله نو پخه میوه ده، خو که څوک ورباندې را نغلو نو دننه دومره انتشار وي په دې کې، دومره قیاس وي پکې چې دی به دننه ډس کوي. نو بیا د مودي خبره بالکل سمه ده چې موږ د پاکستان د تباهي دپاره ولې ګولې استعمال کو، ولې توپ استعمال کو، ولې ټمبم استعمال کو، ولې فوجي ځای کو، دغه ملک په خپله د تباهي طرف ته روان دی.